الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د مسجد معاذ بن جبل رضی الله عنه څنګه بنیاد دی او د دې مسجد رقبه یو کنال 2 مرلی او سشرشای د پاسه او دا رقبه بنیادی طور باندې دریو کسانو ورکړه، زاهد صاحب ورکړه او ارشد صاحب ورکړه او ملک دی او ذاکر داس صاحب دی دا ورکړه. او حقیقت دا چې د دې سرمایه هم دا ده چې دا کومه مسجد لور کړ دا نور پاتې کیدونکي دا ټوکړه بزان سره دی وړي. یو حدیث کې مې کتلیو چې کله نه الله جل جلاله د ازمکه جوړه کړ نو په دې باندې د خپل عبادت خانو انتخاب او چې دې ځای به مسجد جوړیږي. نو زمونږ په علم کې نه ده چې د ازمکه الله سوره مخکې جوړه کړې ده کنه دي. د حضرت عیسی علیه السلام دا 2026 شروع دی، د هغې د دنیا نه د تک 2026 سال شو او هغه په پیغمبرانو کې زمونږ د پیغمبر نه وړاندې پیغمبرو کنه جی 570-72 سال درمیان کې فاصله و. بهرحال الحمدلله دی رقبه ورکړه زمونږ د ټولو مسلمانانو په ذمه باندې دا چې موږ د دې مسجد په تعمیر کې خپل پوره حصہ واچو. د الله پیغمبر ارشاد فرمایو من بنا لله مسجدا بن الله له بیتا فی الجنه، چا چې مسجد جوړ کو الله جل جلاله به د لپاره د جنت په جنت کې یو بهترین محل تیار کی. د دې حدیث د لاندې مولا علی قاری رحمت الله علیه عالم د دې امت تیر شوی دی، هغه فرمایي چې دا د چنچنې د جال برابر ځای جوړولو باندې هم دا اجر الله پاک ورکوي. نو زه د دې آسانو الفاظو کې ترجمه کوم، یو بلاک یا یو خخته، بلاک په 55-60 روپے باندې دی او خخته به په 17-18-20 روپے باندې خخته. نو دومره حد پورې موږ په خپل ټول نارینه زنانو ته دا زه یو په دې مسجد کې د تعمیر په مت کې د مدد اپیل کومه چې په دې کې موږ خپل پوره حصہ واچو، د یو جای نماز برابر ځای پکې جوړ کو، یو بوجه سیمټ پکې ولګو، یو ټرالی شګه پکې راولېګو کنه جی دغه رنګ خښتو کې سیمټو کې سریه کې دا ټول د مستری او د ګلکار په مزدورۍ کې دا سیزونه په دې کې فل حال لګي. نو ټولو مسلمانانو ته په دې مسجد کې د اپیل بھرپور درخواست دی. نگران زاهد بھائی دی ان شاء الله د دې کار پوره نگرانی کوي دلته کې به کنه جی او په دې سکرین باندې بتا سو ته دا غي د رابطې نمبر هم راشي. نو چې کوم ملګری په دې مسجد کې خپل د آخرت سرمایه اچول غواړي نو هغه ته ټولو ته درخواست دی چې هغه کې واچي. د کار د نن نه باقاعده آغاز شو، یو څو میاشتې مخکې موږ یو ویډیو پیغام جاری کړو چې دا رقبه زاهد بھائی د 10 مرلې ورکړی و، موږ دې ته وویل چې دې کې به مسجد نه جوړ دا به سیوا کوو. نو هغه الحمدلله د یو کنال د پاسه شو بلکې 22-23 مرلې ځای جوړ شو الحمدلله. دا به زمونږ د ښکلي حاجي او دا زمونږ یو ښکلي مسجد پکې جوړ شو الحمدلله. الله تعالی دې د عمل توفیق نصیب کړي. التزو ګټه به واچو بیا به دعا وکړو ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن ورکې ذاکر داس سبلم یو ګټه وکړي. بس بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. كريم الله چې د کوم ملګرو د مسجد په دې حصہ کې خپل ځمکې ورکړي الله هغه قبول کړي او د خپل طرف نه ورته بهترین عوضونه او بدلی ورکړي، د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. نن چې دا څومره ملګري راغلي دي الله مونږ ټولو ته په دې مسجد کې د دې په تعمیر کې په وافر مقدار کې د خپل حصې اچولو توفیق را نصیب کړي. زر تر زر الله د دې مسجد د تعمیر مکمل کړي او د دې د تعمیر د پاره چې مونږ ته د څومره اسباب ضرورت ته سریه دا ګټې دي سیمټ دي بجری ده وغیرہ وغیرہ دا ټول سيزونه الله د خپل غیبی خزانو نه پوره کړي او کریم الله مونږ د دې مسجد د تعمیر په دې مت کې الله دا کار اون درې
تر اخره پورې پروردگار عالم دا اوچلی چې د دې ډھانچو رسی لنټروم پیوشي بیا په پلستری وشي او د کې یا الله ستا عبادت شروع شي منځونه پکې شروع شي اعمال پکې شروع شي پروردگار عالم تر اوسه پورې چې په دې مسجد کې مالی تور چا څومره مدد کړي دي یا تر اخره پورې به څوک څومره مدد کوي الله هغه قبول کړي او د خپل طرف نور ته بهترین عوضونه او بدلی ورکړي د دنیا او د آخرت خوشاله زموږ د ټولو مقدر کړي د هرې پریشانۍ نه الله موږ ټول محفوظ کړي وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.